بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مور ته تور زیړی یا هپاټایټس بی ماشوم له پوی ورکولی شي که نه، او ماشوم له څه علاج پکار دی؟ زما نوم دی ډاکټر هارون رشید یوسفزئی او زه شفیق پلازہ هیپټاباد کې ستاسو د ماشومانو د علاج لپاره موجود یم. مور ته هپاټایټس بی یا تور زیړی نو بالکل آرام سره هغه خپل بچي له خپل پی ورکولی شي. د پی هپاټایټس بی سره هیڅ تعلق نشته. د مور نه ماشوم ته چې کوم د هپاټایټس بی ټرانسفر دا په ورټیکل ټرانسمیشن کې کیږي، ټیک شي. خو کله چې ماشوم د داسې مور نه پیدا شي چې کومه مور هپاټایټس بی یا تور یرقان د هغې پازیټیو وي، نو دی ماشوم ته به د پیدایش په اولنۍ 40 غنټو کې یا په 12 غنټو کې دننه به د دوه ستنې لګي، ټیک شي. یو ته موږ وایو هپاټایټس بی امیونوګلوبولین، دا به ماشوم په یو پتون باندې لګي او په دې بل پتون باندې به هپاټایټس بی ویکسین لګي. نو دا به لازم تاسو په 12 غنټو نه د 24 غنټو کې دننه د ماشوم ته لګوي. چې کوم ماشومانو ته دا ولګي په هغې کې د مور نه د هپاټایټس بی د راتلو چانسز ډېر زیات کم وي. بیا د دې نه پس ته ماشوم ته په 4مه هفته، په 10مه هفته او په 14مه هفته خپل د ای پی آی چې کوم ویکسین دی، پای کې هپاټایټس بی ویکسین هغه به ورته لګي. بیا به ماشوم ته د 9 میاشتو نه والې تر 12 میاشتو په عمر کې ماشوم ته بیا د هپاټایټس بی ټیسټ کېږي. که ماشوم ته څه مسله وي نو هغه ته به ټریټمنټ شروع شي، خو ماشوم له به مور خپل پی آرام سره ورکوي، ټیک شي. د مور په پیو کې څه مسله نه راځي، ټیک شي. د دې نه علاوه ستاسو ماشوم ته څه قسمه څه مسله وي نو تاسو په شفیق پلازا کې وزټ کولی شئ یا په ورکړي نمبر باندې د خپل ماشوم د معاینې لپاره اپوینټمنټ اخیستی شئ. تھینک یو.